السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د تبلیغ شپږ نمبر په پښتو ژبه کې زمونږ محترم ورونو بزرګانو دوستانو زمونږ استادو بلکې د ټولې دنیا د انسانانو کامیابی الله رب العزت په پوره دین کې ایښی دین بنیاد دی لا اله الا الله محمد رسول الله. د دې کلمې معنی ده چې الله نه سوا بل هیڅوک د عبادت لایق نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله پاک رسول دی. د کلمې مقصد دی الله تعالی نه د کېدو یقین چې زمونږ ستاسو په زړونو کې راشي او مخلوق نه د الله د حکم د ارادې نه بغیر د هیڅ نه کولو یقین زمونږ ستاسو زړونو کې راشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو کې د دوانو جهانو د کامیابی یقین او د غیر طریقو کې د ناکامۍ یقین زمونږ ستاسو زړونو کې راشي. د کلمې فضیلت ته چې یو سلو کالو کافر اخلاص سره دا کلمه ووایي د هغه زال ټول ګناهونه معاف شي او که هغه مړ شي جنت ته به داخلیږي. چې کله مونږ دا کلمه وویله نو مونږ باندې د الله تعالی ټول احکامات فرض شو. په هغې کې لومبی حکم دی مونځ د دین ستن ده، مونځ د مؤمن معراج دی، مونځ د شیطان مخ توروي، مونځ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سترګو یخوالی دی. قیامت پر ورځ به د ټولو نه لومبی د مونځ حساب کیږي. که مونځ پوره راوخته نو نور اعمال به هم پوره راوځي او که مونځ خراب نو ټول اعمال به خراب وي. حدیث مفهوم دی چې کوم بنده 15 وخت د مونځ پابندي کوي الله تعالی به ورته 15 اعزاز او اکرام ورکوي. یو په دې دنیا څلور په آخرت. په دنیا کې د رزق تنګي به پینی او د آخرت اول دا چې د قبر عذاب به پینی. عمل نامه به ورته په خلاص میلاو شي، پولیس رات باندې به بجلی پړک په شان تیر شي او بغیر د حساب کتاب به جنت ته داخل شي. دې سره سره د علم و ذکر دومره علم حاصلول په هر نارینه زنانه عاقل و بالغ باندې فرض دی چې 24 غنټې زندگی د الله د حکمونو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طریقو مطابق تیر کړي. مال فرعون قارون او د نمرود میراث دی او علم د انبیاء کرام میراث دی. حدیث مفهوم دی چې یو بنده یو آیات د قرآن کریم زده کړي الله پاک بوله د سلو نفلونه زیات ثواب ورکوي او چې یو بنده د علم یو باب زده کړي نو الله پاک بوله د 1000 رکعت نفل نه زیات ثواب ورکوي. ذکر کولو والا مثال چې کوم د ژوندو دی او نه ذکر کوونکو مثال د مړو دی. جنت اته دروازې دی یو پکې خاص د ذاکرینو د پاره ده. حدیث مفهوم دی چې یو بنده پیسې تقسیموي بل د الله ذکر کوي نو ذکر کوونکې ته بهتر دی. دې سره سره اکرام مسلم دی چې موږ خپل حقوق سره سره د بل مسلمان نور حقوق هم ادا کو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مفهوم دی مسلمان بیمار فرصه د پاره چې یو بنده سحر زی نو ماقام پوری او یازر پرشته مغفرت دعاګانې ورله غواړي او چې ماقام زی نو تر سحر پوری او یازر پرشته د مغفرت دعاګانې ورله غواړي. دې سره سره چې په وړو مونږ شفقت کو د مشرانو عزت کو د علماو قدر کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې دا درې صفات په چا کې نه هغه زمونږ نه دی. دې سره د صحیح نیت مقصد دا دی چې مونږه هر نیک کار د الله رضا د پاره کو. حدیث مفهوم دی اخلاص والا د هدایت ډیوی دی. د دې د وجنه الله رب العزت غټي فتنې ختموي. یو حدیث مفهوم دی بنی اسرائیل کې قحط رالی او خوراک د پاره بس نه ملاویدل. یو بنده چې کوم د شګو یو ډیری سره روانو انو پزړه کې دا خیال راغی کدا چرې وړو نو ما به په دې خلکو کې تقسیم کړیو نو د وخت نبی باندې د الله طرف نه وحی رااله چې دې بنده ته وایا چې ما ستاب عمل نامه کې د دې وړو عمر صدقې ثواب ولیکو. دې سره سره دعوت تبلیغ دی. دعوت تبلیغ مقصد دا دی چې موږ خپل هم خکار کو او نور ته هم د خو د نیکی تلقین کو. خپل هم چې کوم د بد نه کو او نور هم د بدونه منې کو. دې کام د پاره الله تعالی نبیان را لېږل. زمونږ یقین دی، زمونږ عقیده ده، زمونږ دا ایمان دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله آخري نبی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بعد به نه
بل نوې نبی ناراضي نو الله پاک د نبوت دا کام الله رب العزت د نبوت دا کام د دې امت د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د امت په ذمه لګولې دي د دې د وجه الله رب العزت په قران کې د دې امت تعریف فرمایي چې تاسو بهترین امت یې تاسو خلق د بلای د پاره استل شوی تاسو خلق ودنه کوي حکم کوي او برای نه من کول کوي نو زمارونو قران کریم د دې آیات نه معلومیږي چې تبلیغ کار نه صرف ثواب دی بلکې زمونږ تاسو ذمہ داری ده دا بس دکو دا به خلکو ته خایو او دا به دنیا ګټ ګټ ترسو د دې د زده کولو دپاره بزرګانو یو ترتیب ایښی دی لومبي فرصت کې 4 میاشتې ولګو چې دا کار زده کو او بیا چې کوم دی پوره زندګۍ کې خلکو ته ورسو او نورو ته یې وښایو او د دې دعوت او تبلیغ ډیر فضیلتونه دي زمونږ ورونو د لاره کې چې در باندې دوړه هم ولګېده نو جهنم اور سکې چې لوګېده باندې هم حرام دی چې د الله په لاره کې یو قدم باندې ولاکه نیکۍ دي د الله په لار کې په هر قدم باندې ولاکه نیکۍ دي او د الله په لار کې 1 روپۍ خرج کول د 2 روپو او بل ملګری باندې خرج کول اجر عظیم دی حدیث مفهوم دی الله په لار کې یو بالش اجرت کولو جنت واجب کیږي الله په لار کې یو سحر یا یو ماښام د دنیا د دولت ګټلو او د نور کارونو نه بهتر دی